ایاک نعبد و ایاک نستعین زمونږ د ضلع تنظیم د تحصیل تنگی تنظیم زمونږ د نننی پروګرام کوربا خالد خان شکیل خان نور غون پارلیمنټیرینز ما ته مخامخ ناست زما وروڼو په جمع باندې السلام علیکم. ملګرو دا راته ووایه چې دلته کم خلک ممند یې لږ لاس اوچت کړئ ممند څوک دي د خیره سره غونډه سیل مې ممند یې خالد خان راته وی ایم پی دلته یو ډېر په پیسه مضبوط سړي ده ټکټ ورکړی دی وی په پیسه ډېر مضبوط دی زدا ما د ممند تپوس ځکه وکړو چې ما سره بالولی دی او غونډ ممند دي خو تر د نن تاریخه پورې چې کله نه دا الیکشن کیږي موږ د الله په فضل د ولی باغ والا د ممند په علاقه الیکشن نه دی ګټلی نو زه تاسو ته وایم چې ولی خان د الله وبخي هغه به وی دا ممند په دې علاقه پناهګزین دي او وی دوی له مخه مه ورکوئ اوس تاسو خوښه ده چې تاسو ته یې پناهګزین وی هغې خلکو له مخه ورکوئ او چې کم خلک تاسو په سر ګرځئ که هغوی له مخه ورکوئ. ملګرو وخت لنډ دی ډېر وخت به نه علم خبرې ټولو ملګرو وکړې خو د عمران خان متعلق صرف دوه خبرې کوم. نن هغه جیل کې ولې پروت دی ځکه پروت دی چې د روس دوره وکړه د دې دپاره لاړو چې زه د دې پاکستاني قوم له ارزان غنم راوړم ارزان ډیزل راوړم ارزان پټرول راوړم د امریکې په سترګو کې سترګې واچولې وی کوتې د روس په نرخ راکړې چې درنه والم ګینې زه د خپل قوم له ارزانه سودا کوم نن په دغه ګناهګار دی په جیل کې پروت دی. ملګرو په دغه ګناهګار دی چې وی زه په پردي جنګ کې د امریکې او د افغانستان په جنګ کې خپل قوم خپل قبایل خپل فوج نه وجنم و د یو مسلمان ملک خلاف د پاکستان مورچې استعمالېدو له نه ورکوم. نن د امریکې په وینا هغه په جیل کې پروت دی. ملګرو د غریب سړي دپاره د لنګرخانې خبره کړې وه ځکه په جیل کې پروت دی. تاسو کې نومې کس چې چا سره شناختي کارډ اغلی د علاج دپاره د صحت کارت په شکل 10 لکه روپۍ په جیب کې ایښوې ځکه په جیل کې پروت دی خو هغه زمونږ په سر جیل کې پروت دی. د دې ټولو خبرو حساب کتاب ورسره په 8 فروری کوئ او تاسو چې د عمران خان نمایندګان کامیاب کې انشاءالله مخکې عمران خان به واپس د دې ملک وزیر اعظم او انشاءالله د دې غریبو دپاره به جنګېږي. ډېر عزتمن شی ډېر قدرمن شی پړه مې ډېر څه دي خو انشاءالله په نورو موقعو کې به خبرې کوو. ډېره مهرباني عزتمن شی.